ټول د مخه د دارالعلوم هدایت الاسلام محتمم او اساتذه او منتظمین او شیخ الحدیث مولانا خیر البشر صاحب سابق امیر جمعیت علماء اسلام ضلع پېښور شکریه ادا کوم چې د نن په دغه درانه او د برکت او د خیر په مجلس کې ماته دعوت راکړي. الله تعالی دې زموږ دغه ناسته زموږ او ستاسو د ټولو لپاره د نجات د بخش او د مغفرت ذریعه وګرځوي. علماء کرامو او طلباو چې کوم تقاریر وکړو هغه تمام طلباو ته چې کوم چا پوزیشن حاصل کړي هغه چې د هرې درجې سره تعلق لري و هغه ټولو ته مبارکي ورکوو. درنو عزیزانو، کم آیات چې ستاسو مخکې ما تلاوت کړي اکابر علماء کرام بالخصوص دارالعلوم دیوبند علماء دغه آیات تشریح په دې ډول کوي چې د انسانیت د اصلاح او د انسانیت د بهتري درې اصول دي چې دغه درې انسان خپل منزل ته رسېدلی شي که په دغه درې کې دوه وو او یو نو یا یو وو دوه نو هم خپل منزل او هدف او مقصد ته نشي رسېدلی. د دې مثال داسې دی علماء کرام په دې پوه دي عام خلک چې نن په دغه مجلس کې ناست شریک دي هغه باید په دې ځان پوه کړي. د هر پلار خوښه ده چې زما زوی انسان جوړ شي، داسې انسان جوړ شي چې حیوانیت پکې نه وي، درندگی پکې نه وي، بې باکي بې حیایي لاپروایي پکې نه وي. د انسان او د انسانیت چې کوم تقاضا ده باید زما په بچي کې او زما په زوی کې هغه وي. دا د هر پلار مطالبه هم ده او د پلار خواهش هم ده. اوس د دغه انسان اصلاح د دغه آیات په رڼا کې دا درې شی غواړي چې کله دغه درې شی یي خو بیا و دغه انسان ته پر انسان ویل کېږي و منزل و هدف ته رسېدلی خپل مقصد ته او په دې یو کوچنی هم پوهېږي. په دغه مجلس کې د ټولو نه په عمر کم هلک تاسو ولاړ کړئ و هغه ته 100 روپۍ په لاس ورکړه او دا ورته ووایه چې ورسره د بندې د دوکان نه 1 کیلو چینی راوړه. 100 روپۍ په لاس ورکړه 1 کیلو چینی راوړه. اوس دغه کوچنی دغه چڼی چې در دوکانه پورې ځي 1 کیلو چینی راوړي دا د مقصد او هدف او منزل تاسو ذمہواري په لاس ورکړئ. اوس در هغه ځایه پورې رسېدی 1 کیلو چینی راوړل دا د هدف او مقصد دی. دا درې شی غواړي. یو دا غواړي چې د دې ځایه در دوکانه پورې به لار وي چې دی هغه لار خپله کې دوکان ته ځان ورسوي.
دویم شی دا غواړي چې په کښني کې به ژوند او حرکت وي چې دی در هغه ځایه خپلې پښې وخپروي ولاړ شي د دوکان نه 1 کیلو چیني راوړي. دریم شی دا چې لار به خلاصه وي بنده به نه وي. دا درې شیان به وي بیا دی چیني راوړلی شي که نیمې نه شي راوړلی. مثلا دا کښنی ځي چاردیواري شته مګر لار نشته. برته راځي متمم صاحب او ناظم صاحب ته وایي چې لار نشته زه څنګه دکان ته ولاړ شم. اوس دغه کښنی دغه چڼی چې وایي لار نشته زه څنګه دکان ته ولاړ شم دا سبق د چیرې ویلی دغه علم د چیرې حاصل کړی دی چې دکان ته د تلو د مخه لار ضروري ده. هغه کښنی که سبق ویلی که نه ویلی د هغه جواب به دا وي چې لار نشته زه چیني څنګه راوړم. د دې معنا دا ده چې د دوکانه پورې ځې لار ضروري ده. که چیرې لار یي مګر تا د کښني پښې او لاسونه دواړه په رسۍ ټینګ تړلي دي په زنجرانو دې تړلي دي او هغه ته د 100 روپۍ په لاس ورکړې چې ورسه 1 کیلو چیني راوړه. کښنی به یار و استاذ ته وخاندي بیا به ورته وژاړي. وخاندي به پر دې چې د استاذ پر ما د پاگل خیال راځي که پر ځان د پاگل خیال راځي. زه څنګه ولاړ شم؟ تا زما پښې تړلي دي زما د تګ او د تلو چې کوم طاقت او قوت دی هغه تا سلب کړي تا په خپل لاس کې اخیستي دي زه څنګه ولاړ شم؟ دی جواب ورکوي کښنی چې زه څنګه ولاړ شم زما پښې خو تا تړلي دي. یا دا کښنی فالج دی بیا کښنی ورته وګوري چې زه څنګه ولاړ شم زه خو نشم تللی. نو ورته ژاړې هم پر خپله بېبسي او خاندي پر دې چې پر ځان یې د لیوني خیال راځي که پر استاد د لیوني خیال راځي. اوس دغه کښنی چې په جواب کې ورته وایي چې زه څنګه ولاړ شم زه خو نشم تللی. دغه سبق دې کښني چیرې ویلی دي چې در خپل منزله پورې د رسېدو دپاره دا قوت او طاقت هم ضروري دی په ما کې که څه هم لار شته چې زه ځان ورسوم. دریم شی لار هم شته د کښني پښې تا په زنجیر او په رسۍ نه دي تړلي نه کښنی فالج دی نه شل دی. لار هم شته کښنی روغ صحتمند او درست دی. تا 100 روپۍ په لاس ورکړي دی در ګېټه پورې ولاړ یې برته راغی استاد ته وویل چې لار بنده ده. ولې بنده ده لار؟ په لار کې مسلح خلک سرکار په وردي کې ملبوس سره د توپکه سره د کلاشنکوف ولاړ دي د دننه سره د بندې څوک نه پرېږدي د باندې څوک دننه نه پرېږدي. لہذا دروازه بنده ده لار بنده ده زه نشم تللی. اوس دغه کښنی لار بنده ده زه نشم تللی د دې معنا دا ده چې دی په دې پوه دی چې د دوکانه پورې تلل دا ضروري ده چې لار به خلاصه دا درې شی. نو چې در دوکانه پورې 1 کیلو چیني او بره راوړې لار هم ضروري ده طاقت د تلو او د راتلو هم ضروري دی او دریم شی لار خلاصه ضروري ده. نو بیا ته د 100 روپو بره راوړی شي که نیمې نه شي راوړلی. په دې هر سړی پوه دی. دا زما په وراشو زما په ژبه پوه سواست که نه سواست پوه؟ نه یاست پوه سوي. اوس راسه تمام انسانیت که مسلمان دی که کافر دی که تور دی که سپین دی د دنیا په چاردیواري کې که غواړي دا چې دغه انسان جان جوړ کړي د انسان د اصلاح دپاره دغه درې شی ضروري دي. لار
پر لار باندې د تلو طاقت او قوت. دریم شی لار بخلاصي بند بني. زه د اسلام آباد نه پېښور ته راغلم. زما سره به درې شی خامخا بیا زه راتلی سم دارالعلوم هدایت الاسلام له کلمې نه سم راتلی. یو به دا چې د اسلام آباد نه تر پېښوره پورې به لویې لارې کلار نه وه زه نه سم راتلی. دویمه دا چې زه به د اسلام آباد په پیمز اسپتال کې دومره ناجوړ نه یم چې درې کسان ما پرله اړوي. بیا زه نه سم راتلی ولې په ما کې د تلو طاقت او قوت نشته. دا ضروري ده چې زه به راتلی سم. درېیمه دا ضروري ده چې د پېښور او د اسلام آباد ترمنځ به لار بنده نه وي. که چیرې لار نه هم نه سم راتلی، که چیرې زه ناجوړه یم پر پتاره پر زکندن یم هم نه سم راتلی، که لار بنده و هړتالو د ګیس او د پټرولو او د ډیزلو د ګرانۍ او د بېروزګارۍ خلاف هړتالو لار بنده و بیا هم نه سم راتلی. دا هر سړی په دې پوه. اوس موږ انسان خپله زندګي لري که نه لري؟ انسان زندګي لري که نه لري؟ د انسان د زندګي یو سر دی، د انسان د زندګي یوه ابتدا ده، د انسان د زندګي یوه انتها ده، اخر دی. دا اگر د خلک چې ناست دي په دې کې چې ډېر عمر خاوند یم نو به 90 کاله سړی دلته ناست، در 90 کاله به بالا نه ناست، چې ډېر بالا یې دا 100 کاله. لیکن چې 100 کاله یو سل یو پر شا ولاړ شي دا سړی یو سل یو کال د مخه نو. چې د کم چا 80 کاله عمر دی یو 80 کاله د مخه نو، چې د کم چا 30 کاله عمر دی یو 30 کاله د مخه نو. لہذا یو زمانه داسې وه چې زه نه وم، یو زمانه دی چې زه پیدا شم، یو زمانه بله داسې راځي چې بیا به زه نه یم. نو چې یو زمانه دی وه چې زه پیدا شوم دا سر او ابتدا ده. یو زمانه دی چې زه به مرم د دې دنیا څخه به ځم دا انتها ده. اوس د دغه ابتدا او د انتها په منځ کې 80 کاله عمر دی، 80 کاله عمر دی، 90 کاله عمر دی، یا 80 کاله عمر دی، یا 10 کاله عمر دی. و دې ته سفر ویل کېږي. و دې عمر ته څه ویل کېږي؟ سفر ویل کېږي. عابري سبیل دې ته سفر ویل کېږي. اوس دغه سفر درې شی غواړي. چې د زندګي سفر لار غواړي، چې د زندګي سفر به پر کومه لار کوي. دویم شی پر دغه لار باندې د تلو طاقت او قوت او ژوندون به پتا کېږي. دریم شی لار به بنده نه، لار به بنده نه. اوس هغه لار چې شي ده پر هغه لار د تلو طاقت او قوت څه دي چې زه د هغه په زور پر دې لار ولاړ سم. او که چیرې لار بنده وه بیا به زه څه کوم؟ لار ده شریعت. لار څه شي ده؟ د ژوند د تېرولو سفر او د دغه سفر لار شرع عام و هغه ته څه وایي؟ شریعت وایي. شرع عام شریعت دغه د شریعت پر لار باندې سفر کول د دې دپاره په ما کې قوت او طاقت ضروري دی. که د ما سره کور موټر ولاړ ښایسته موټر لیکن دننه د تلو طاقت هغه انجن پکې نشته بیا دا موټر تللی نشي تللی. لہذا په ما کې دننه هغه قوت او طاقت بچي چې د هغه د زور او د قوت له لارې زه دغه د زندګي سفر طی کړم. و هغه ته اخلاق وایي، و هغه ته طریقت وایي، و هغه ته تصوف وایي، و هغه ته تزکیه نفس وایي، و هغه ته تهذیب الاخلاق وایي. غل د شریعت پر لار نشي تللی، قاتل د شریعت پر لار نشي تللی، ظالم د شریعت پر لار نشي تللی. ولې په قاتل او په ظالم او په ډاکو او زناکار او په غله کې دننه هغه طاقت او قوت نشي چې دی ولاړ شي.
ولې که چیرې د شریعت مطالبه وکړي چې په دې ملک کې د شریعت نفاذ دی دی په دې پوه دی چې که زه غل یم اول به زما لاس پرې که زه قاتل یم اول به زه پر مینار پاکستان ځړېږم که چیرې زه زناکاره یم د واده خاوند یم زه به سنګسارېږم په ډبرو به مې ولي که د واده خاوند نه وم په درو به مې وي نو هیڅکله مسلمه قاتل او ډاکو غل او زناکاره دا د شریعت پر لار نشي تللی ولې په دې کې دننه هغه اخلاقي قوت او طاقت نشته ځکه د شریعت پر لار باندې د تلو دپاره طاقت تصوف طریقت او اخلاق کردار دی که چیرې دا نو بیا نشي تللی دریم شی لار شوه شریعت طاقت او قوت دی اخلاق او کردار اوس د شریعت لار بند ده د شریعت لار بند ده زه د شریعت پر لار غواړم چې زه هم لاړ شم زما کور هم ولاړ شي زما کام هم ولاړ شي زما ملک هم ولاړ شي عدالت او حکومت او ریاست هم د شریعت پر لار ولاړ شي د اسلام پر لار لیکن که زه په خپله په انفرادي زندګي کې د شریعت پر لار ځم سردار مې نه پرېږدي نواب مې نه پرېږدي جاگیردار مې نه پرېږدي د کام خان مې نه پرېږدي شیطان مې نه پرېږدي نفس او هوس مې نه پرېږدي و دې ته چې زه د شریعت پر لار ورسم دا هغه تمام رکاوټونه دي چې د شریعت لاره بنده کړې اوس دغه رکاوټونه به لرې کوو که به نه لرې کوو اوس که د ملکنډ لار باندې غرونه پکې رایله شوي د سوات غرونه رایله شوي د ملکنډ لار باندې بیا به موږ څه وکړو دا لار به خلاصوو که به نه خلاصوو نو چې خلاصوو یې دا په ټکټر نه خلاصېږي دا په ټوټا موټر نه خلاصېږي دا د لوی لوی بلډوزران غواړي نو چې بلډوزر غواړي د بلډوزر غرارې دي که نه دي غږ یې په زوره دي که نه دي په زوره په زوره دي نو چې د شریعت پر لار باندې زه تک کوم او طاقت مې د کردار او د طریقت وي د شریعت په لار کې حکمران ولاړ دی رکاوټ دی یا د شریعت په لار کې ریاست ولاړ دی رکاوټ دی یا د شریعت په لار کې حکومت ولاړ دی رکاوټ دی یا د شریعت په لار کې نظام ولاړ دی رکاوټ دی نو بیا به زنده‌باد او مرده‌باد دي که به نه بیا خو به غر غوري که به نه خامخا وي و دغه عمل ته سیاست وایي و دې ته څه شي وایي سیاست وایي نو لہذا د انسانیت د اصلاح درې اصول دي شریعت طریقت او سیاست په دغه آیات کې هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة زمر اکابرون علماء د زندگی د اصلاح درې اصول شولې دي تعلیم الاحکام تهذیب الاخلاق تنظیم الاعمال تعلیم الاحکام مطلب شریعت تهذیب الاخلاق طریقت تنظیم الاعمال سیاست شریعت معنی لار شرع عام طریقت هغه طاقت او قوت او سیاست هر هغه رکاوټ لري کول چې د شریعت په لار کې رکاوټ دي ودیته سیاست یا زموږ دا ویلی چې سیاست د دین جلا نه دی ویلی شو که نه شو ویلی لیکن نن ډېر قوتونه دا وایي شریعت مني طریقت مني چې د سیاست پر ځای راشي اسلام به د سیاست لپاره نه استعمالوي هلکه اسلام په خپله سیاست دی دین به د سیاست لپاره نه استعمالوي هلکه دین په خپله سیاست دی سیاست په خپله د دین یو شعبه ده نوم د اسلام غواړي اسلام آباد نوم د اسلام غواړي حکومت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې د ریاست حکومت نه وکړ کړو که نه وکړ که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذمهواري دا وه چې د جنازې لمونځ ورکړه
د کشني په غوږ کې اذان ور وکړ کله چې سړی مړ شو غسل ورکړه درېیمه د ختم وخوره څلوېښتمه د خیرات وخوره او نکاح وتړه 500 روپۍ په جیب کې واچوه د پیغمبر علیه السلام د زندګي مقصد دا څه شی و د زندګي مقصد د پیغمبر علیه السلام د زندګي په مقاصدو کې شریعت هم و د هغه په مقاصدو کې طریقت هم و د هغه په مقاصدو کې سیاست هم و دا ګرځو دا هغه خلک دا خبره کوي چې کوم څوک یا خو د دین او د اسلام نه خبرې یا اسلامي سیاست د منلو وړ اصل خطره د مسجد څنګه ده اصل خطره د مدرسې څنګه ده ستا د لمانځه سم خطره نه ده د روژو سم خطره نشته د اشراق او د چاش تر لمانځه سم یوه خطره نشته و کفر ده او بېدینه قوتو ته ستا د ژبې سم یوه خطره نشته ستا د بخاري سم یوه خطره نشته لیکن خطره هغه وخت که تا دا وویل چې اسلام وما ته درس او سبق د سیاسي نظام هم راکړي د معاشي نظام هم راکړي د عدالتي نظام هم راکړي او د حکومت چارې هم ماته راشي اسلام دا ټوله شي که نه شي که تا دا خبره وکړه بیا اسلام خطره ده نو به ته څه وایې ته به دا وایې چې وروره اسلام او قرآن دا در منبر او در محرابه پورې محدود دي لمونځ د قرآن تلاوت نفل روژې به در دې پورې محدود چې د دې سره ووتې بیا به نو په معاشره کې که ناروا و بیا به څه کوې په حکومت او په ریاست او په عدالت کې ناجایز او ظلم او بربریت بیا به څه کوې د شاعر اسلام خلاف ظلم او جبر بیا به څه کوې نه د اسلام د سیاست سره یو تعلق نشته د اسلام د پارلیمنت سره یو تعلق نشته د اسلام د عدالت سره یو تعلق نشته خبره دلته ورانه خامخا به ته دا وایې چې په مسجد کې مې خدای یو دی په پارلیمنت کې مې خدای بل دی دا کېدلی شي چې په مسجد کې به مې خدای یو وي او په پارلیمنت کې به مې خدای بل کم سے کم په پاکستان کې دا نشي کېدلی ولې پاکستان د اسلام او د کلمې پر نامه آزاد شوی دی کم سے کم په اسلام کې دا په پاکستان کې دا نشي کېدلی چې په مسجد کې د خدای یو د مسجد سره بل د خدای وي دا نشي کېدلی نو موږ چې اسلام آباد غواړو هغه د دې لپاره غواړو لکه څنګه چې منبر او محراب او مدرسه مرکز د اسلام د قرآن او د پیغمبر د سنت او د تعلیماتو موږ دا غواړو چې د قانون د لارې اسلام آباد هغه فیصلې وکړي چې د قرآن تقاضا لیکن د دې په مخ کې څوک دي په دغه لار کې څوک رکاوټ دي حکمران رکاوټ طاقتور طبقه رکاوټ سیاسي او غیر سیاسي طاقتونه رکاوټ دي سیاسي او غیر سیاسي اشراف یې رکاوټ دي د اسلام په مخ کې ولاړ دي د شریعت په مخ کې ولاړ دي لہذا زه د آئین د لارې د جمهوریت د لارې د پارلیمنت د لارې د قانون د لارې هغه اسلام غواړم چې د پاکستان آئین یې وماته راکړي او هغه اسلام دارالعلوم هدایت الاسلام وماته نشي راکولی بایست یو نظام یو قانون ماته زده کړه راکولی شي زده کړه راکولی شي لیکن د قانون برخه جوړول دا نه و ماته د پېښور ښار راکولی شي نه و ماته د اسلام آباد ډي چوک راکولی شي نه و ماته په منار پاکستان کې غټه اجتماع راکولی شي دا هغه وخت زه ځای رسولی شم چې زه د اسلام آباد د اقتدار پر ایوانو قبضه وکړم لہذا ته که اسلام آباد ته ځان رسوې د خپلې عیاشي لپاره ته که اسلام آباد ته ځان رسوې د غلا د کرپشن او د کمیشن لپاره ته چې اسلام آباد ته ځان رسوې د اسلام مخ نشې ته چې اسلام آباد ته ځان رسوې ختم نبوت قانون ختموې
ته چې اسلام آباد ته ځان رسې انسداد توهین رسالت قانون ختمه ته چې اسلام آباد ته ځان رسې حمله کوې پر اسلام باندې ډاکوې لہذا د دغه ډاکوګانو او د غلو د مخ نیولو لپاره پر اسلام آباد قبضه کول ضروري ده دا مقصد